وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل قدر محترم و ملمانو د قرآن کریم الحمدللہ مونږ تیر درس د توحید په بنیاد باندې شروع کړو. دا ډیره حصہ شوی او خبره خو بهر حال د دومره اوږد مضمون دی چې دا په دوه درو درسونو کې راغونډیږي نه، ځکه چې د پهلوګان ډیر زیات دي. یعنی هر یو پهلو چې بیان کوي نو یو پهلو دا کم از کم یو درس اخلي یو غنټه یو نیمه اخلي، نو چې دا ټول خبره باندې موږ تاسو پوهیږو، الله تعالی دې موږ تاسو پوهیږي، نو دا کافی وخت اخلي. بهرحال کوشش کوو چې په لږ وخت کې دا خبره راټوله شي چې تاسو لپاره مزید فایدهمند شي او مزید معلومات د قرآن کریم او د قرآن کریم آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذریعے سره خبره وشي. الله دې موږ تاسو لپاره فایدهمند کړي، الله تعالی دې موږ تاسو ور باندې پوي کړي، الله دې عمل کولو توفیق راکړي. ډېر اهمه موضوع ده، ډېر زیات اهمه هم ده او ډېر زیات ګرانه هم ده او ډېر زیات اسانه هم ده. ګرانه په دې ده چې اوږده لمبه چوړه ده، ټول قرآن کریم ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله زندگی ده په توحید باندې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی چې کنه الله یو دی، شریک نه لري، په الوهیت کې هم، په ربوبیت کې هم او په اسماء او صفاتو کې هم. یعنی الله هغه دی چې هغه الہ دی. الہ معنا ماته واست کړی و هغه څوک چې هغه ته په مشکل کې आवाज کیږي، هغه څوک چې مشکل کې هغه ته आवाज کیږي، ما سره مدد وکړه، زما ملګرتیا وکړه. نو څوک چې په مشکل کې را رسیدای شي دا زورور وي، رسیدای شي اوري او طاقتور وي، هغه کار کولی شي. او څوک چې आवाज کوي دا کمزوري وي، کمزوري وي ځکه आवाज کوي. نو دته اولوہیت وایي الله سره داسې بل څوک نشته شریک چې هغه ته مشکل آسان کی، هغه مشکل کشاوي یا ستا حاجت رواوي، حاجت کی، یا هغه دومره زورور وي چې ستا خبره اوري یا تا خبره تا یا تا مشکل تر ورسي. داسې بل ذات نشته سوا د الله تعالی نه، الہ سره شریک نشته. بل دته شرک په اولوہیت کې وایي. رب دې الله د رب درې معنی دي، سو معنی دي زیاتې دي: خالق، مالک، رازق. او موږ عام ژبه کې چې ورته وایو تصرف کوونکی، دا ټول دنیا نظام چلوونکی الله تعالی دی. په دې نظام کې چې هر یو کار د الله په مرضی باندې کیږي، بل څوک داسې نشته چې هغه د الله په مرضی کې کار ولري او د الله مرضی سره یو کار کیدونکی وي، بل څوک داسې راشي چې هغه دغه کار ایثار کی یا هغه سره په دې کار کې ملګرتیا وکړي. د ربوبیت وایي. تفصیلی تاسو ته تیر ځلې بیان شوی. بل دي اسماء او صفات یا اسماء الحسنا، د الله نمونه، د الله صفاتونه. الله چې کوم صفاتونه دي دا بل چا د پاره نشته، او الله چې څنګه دی داسې بل څوک کېدلی نشي. هغه خالق ته بل څوک نشي کېدی، هغه رازق ته بل څوک نشي کېدی. کچا ته الله تعالی څنګه صفات ورکړي دی نو دا د الله طرف نه ورکړی شوی صفات ده او ختمیدونکې او یا د په اختیار کې نه، او د الله هر صفت د الله په اختیار کې هم ده او د الله خپل هم ده، ذاتی ده، بل چا نه دی ورکړي ورته. بهر حال بیا دینه وروسته د شرک خبره تاسو شوی و. د شرک آیتونه موږ تاسو بیان کړیو چې شرک الله نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به،
الله شرک نه بخي، هر ګناه الله تعالی وغواړي نو معاف کړي په دعاګانو باندې، د بل مسلمان په دعا باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت باندې، یا د نور نیکانو یا د فرشتو وغیرہ. خو شرک الله په یو صورت کې نه بخي، هغه اخر کې بیا بیانو چې شرک دي څه شي، هغه تاسو ته مخکې څه حساب بیان شوی دا، څه بیا اخر کې بیانو. ابتدا کې چې تاسو راغلي یې نو بیا سړی د اخیره پورې په خبرې پوهیږي، دا ورستو کسان چې راشي بیا دا خبرې باندې ټول پوهېدل لګران شي. بهرحال تاسو کوشش کوئ چې بیا هغه ریکارډینګ اورئ نو ټوله خبره باندې به تاسو پوهیږئ. تاسو نن دوه خبرو باندې خاص کر پوهیږئ باندې درس نه مخکې هغه باندې تاسو ځان ښه پوهی کړئ. ان شاء الله تاسو به په دې مزید خبرو باندې پوه شئ او تاسو ته به څه شک او اعتراض به هم ناراضي ان شاء الله. اول خبره دا ده، اول ټول نه ضروري چې مونږ تاسو یا د توحید مقصد، د الله د تخلیق مقصد، د پیغمبرانو د راستولو مقاصد، د دې قران کریم را نزولو مقصد هغه دا دی چې تاسو الله سره تعلق پیدا وشي. تاسو د الله شئ، تاسو د الله شئ، الله دې تاسو شي، تاسو دې الله شي. تاسو هر چا نه کټ کی الله، هر چا نه تاسو کټ کی، هر چا نه تاسو بیغم کی، د هر چا یره تاسو نه وبسي، د هر چا نه تمه تاسو کټ کی، صرف الله سره تاسو تعلق جوړ شي، صرف الله سره جوړ شي. دا د تاسو توحید وایي بس. او د دویمه خبره دې سره تړلې خبره ده، هغه الله سره مینه ده، محبت، الله سره مینه. بل ټول درس خلاصه ده، یعنی کله درس موږ نور نه کو کنه، دا توحید خبره نور نشي، دغه دوه خبرې وشي او په دغه دوه خبرو تاسو پوه شئ، بس تاسو ټول خبرو باندې پوه شئ. بیا د ورستو آیاتونو باندې تاسو اسانه سره پوهیږئ. اول خبره دا ده چې تاسو الله سره جوړ شئ، تاسو نور چا نه کټو، بس دا زموږ مقصد دی، دغه توحید دی. دغه زموږ جرم دی چې دا موږ خلک نه پریدي چې دا وهابیان دي، دا فلانیان دي، دا ډینګیان دي، وغیره وهابیان نه بل څه. موږ صرف د الله خبره کوو، تاسو الله سره تړو، بس دا زموږ دعوه ده، همدغه زموږ دعوت دی، همدغه زموږ مقصد دی، همدغه د قرآن خبره ده، همدغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. هر چا نه کټ الله سره تړل او دې د پاره ضروری څه دي، دې د پاره د کیږي څنګه، د ممکنه څنګه ده چې تاسو الله سره مینه شي، تاسو الله سره مینه شي. د مینې د پاره پہچان ضروری ده، پیژندل. تاسو الله او پیژنئ چې الله څوک دی، عمدته اسماء او صفات وایي، عمدته رب وایي، عمدته الہ وایي. دا د ټول توحید خلاصه ده. دا دوه خبرې بیا بیا درته کوم چې تاسو خو یاد شئ او خو په دې باندې پوه شئ. دلته نه تاسو یو شئ په دې خبرې بار بار سوال وکړئ، بار بار سوال وکړئ چې خو پوهیږئ. بهر خبرې چې کوئ په ځای دلته وکړئ چې کومګ نه پوه چې موږ پوه شو، که تاسو نه پوه چې تاسو پوه کو. تاسو تعلق الله سره جوړ شي، هر چا نه مو کټ شي تعلق، او تاسو مینه الله سره پیدا وشي چې الله وپیژنئ، چې وی پیژنئ نو مینه مو پیدا کیږي الله سره. خو چې تاسو الله وپیژنئ، تاسو د رب یې، رب د تاسو دی، نو بس تاسو زندگی به د رب د پاره شي، تاسو مرګ به د رب د پاره شي، تاسو قیامت کې قبر کې به تاسو رب وي، تاسو قیامت کې بس تاسو رب وي او تاسو به تاسو رب سره جنت ته لاړ شئ. بس دا مقصد دی د توحید. همدغه خبره ده. دا پټ کې تاسو یاد ساتئ. هم دې باندې مخکې خبره کوو، هم دې باندې قرآن حدیث دي او بیان شوي هم دي ډېر، او څه به نن بیان شي تاسو به نور ان شاء الله په دې باندې پوه شئ. سوره بقره کې الله تعالی فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. هغه کسان چې مؤمنان دي ډېر سختي الله سره په مینه کې، اشد ډېر سختي، حبا په محبت کې، حب کې، لله الله سره. مومن پہچان دار چې د الله سره مینه، مومن پہچان دار چې د الله سره مینه. بتک زموږ دعوت دا یو ټکی یاد ساتي، نور ټول خبرې اسانه او نور ټول باندې کمپرمایز کیږي. موږ ټول باندې کمپرمایز کولای، نو ټول باندې موږ تاسو سره مزل کولای شو، تاسو موږ سره مزل کولای شي، خو په دغه کې خبرې موږ اختلاف چې موږ تاسو هر چا نه کټکو، الله سره متړو. دا زموږ دعوت ده، دا زموږ دعوت ده او دا زموږ خبره ده. اوس الله سره د تړل یا الله سره تړون کی دا ډایرکټ نه کیږي. څوک نو زه کوی شم، نو ته کوی شي، د دنیا کې بل ذات کولی شي، هیڅوک نشي کولای.
دا به هغه کس کوي چې الله مونږ ته منتخب کړی او هغه اخري سره چې مونږ ته منتخب کړی دی دا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. د مونږ ته د الله پیغام رسول دی، ځکه ورته پیغمبر وایي، پیغام رسان. هغه مونږ ته دا پیغام رسول دی، هغه مونږ ته الله خودل دی، هغه مونږ ته قرآن بیان کړی دی، هغه مونږ ته حدیث خودلی دي، هغه مونږ ته سنت بیان کړی دي، هغه مونږ باندې الله پیژندلی دی. هغه ذریعہ د مونږ ته د الله د پیژندلو او هغه مونږ تړلی یو الله ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام راغلل د شام نه او یو صحابي وایي موږ ته سجده کوو، څنګه به چې هغه خپل بادشاہانو ته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل، تاسو څنګه ما ته سجده کوئ؟ تاسو غلط کار کوئ چې ما ته سجده کوئ. سجده به تاسو الله ته کوئ، سجده به تاسو الله ته کوئ، ما ته به نه کوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام خپل ځان ته نه دي ښکته کړي چې تاسو ما ته ښکته شي سجده وکړئ، نه سجده به الله ته کوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعارف کړی دی د خلقو سره او هغه د الله پیغام رسان دی. د الله خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د الله تعالی خبره ده. بدا د ټول درس یا د ټول خبره خلاصه ده. اوس دې لپاره ګورونګه قران کریم کې چې د الله تعارف څه دی، الله څوک دی، څه خبره د دې تقریبا مخکې درس کې شوی و. که تاسو وایي څوک چې بیا وایي اورېدلې ده او څه آیتونه نن تاسو ته صرف د قران کریم آیتونه تلاوت کوم، بس هغه کافي دي. خو به دا وایي چې تاسو هم قران کریم وایي، تاسو خپل پکې لیدئ، کني کم از کم آیتونه تاسو نوٹ کړئ چې کور کې قران راوړوي، تاسو له وګورئ. که زمونږ د ترجمه کې تاسو شک وینئ چې تاسو چا باندې اعتماد دې د غلي کله شوی قران کریم راوړئ او دغه آیتونه پکې وګورئ او بیا تاسو وایي چې موږ تاسو سره څوک مونږ تاسو باندې څوک پیژنو یا تاسو د چا تابع کوو، موږ تاسو د الله تعالی تابع کوو. اوس چې الله سره موږ مینه کوو، د دې مثال واورئ. زه تاسو ته وایم چې دا هیره ده، مثلا دا هیري جواهرات دي، دا ډېر قیمتي شی دی، 1 کروڑ قیمت ده. دا ګوتی دا یا رنګ دا څه تاسو ورته وایم، ټیک شو. اوس چې زه تا باندې دا اونې پیژنم، نو ته د قیمت یا قدر کوي نه ممکن نه ګوتی دا زیاته 100-200 روپو باندې وکي. خو کته پوي شي چې دا سونه دا او پدې کې هیره دا او پدې کې دې 1 کروڑ قیمت ده، نو بیا به ته د هغه اندازې کې بیا حفاظت وکړي، چوکیدار دې کوي، حفاظت دې کوي او وغیرہ وغیرہ چې پیژندلې دي نه. یا اولت مثال وره مار ده، یو ماشوم مار پیژنې نه، هغه ور سره لوبي کوي، دا ورته خط کیلو نه ده، هغه ور سره لوبي کوي. نو موږ به څنګه باندې کوو؟ موږ به دې مار نه باندې کوو، مار ور باندې پیژنو چې دا و پیژنه. یا اور ته لاس ورولې، موږ ور باندې اور پیژنو، ماشوم باندې چې لاس ورته سيزي دی او چې امر ماشوم نه کوي چې لاس ولګي سره چغې ورمباړي شروع کی، بیا ته پته ولګي دا څه عمل کوي. نو همدارنګه د هر شي سره مینه کول یا هر شي نه تښتېدل دغه پہچان ضروری دی چې هغه وپېژندل شي. نو چې الله سره مونږ مینه کوو یا د الله دعوه کوو، مونږ ټول مسلمانان نو پکار دی چې مونږ الله وپېژنو چې الله څوک دی، الله څوک دی. نو قران کریم کې هی تاسو د الله یو صفاتونه، اسی ټول قران کریم د الله صفاتونه دي. قران کریم ما اته هیڅ کې تقسیم کړو، په دې کې وې حصے د الله تعارف دی، وې حصے د الله تعارف دی او یو حصہ واقعات دي یا احکامات دي. دا وې حصے د الله تعارف دی چې الله څوک دی. لکه مثلا د الله خپل نوم الله د 2698 کرت قران کې راغلی دی، 2698 د صرف الله راغلی دی. رب 855 کرت راغلی دی. الرحمن رحیم یا د رحیم ماده چې کومه ده دا تقریبا 350 نه زیات کرت راغلی دی. دا ټول د الله تعارف دی. علیم دی، حلیم دی، حکیم دی، الله تعالی عزیز دی، قادر دی، قدیر دی الله. او هغه څه آیتونه تاسو نور واورئ ان شاء الله به تاسو پوهیږئ. سورہ غافر آیت نمبر 64 کې الله تعالی فرمایي، سورہ غافر آیت نمبر 64 څلور شپږم، الله الذي الله غزاد ته د الله تعارف کو، الله پیژنو، ګورو چې د الله څوک دی، څنګه ذات ته الله تعالی. تاسو په امتي انداز کې واورئ چې موږ چاته سجده لګو یا چا چې د اسمانونو او د ځمکه پیدا کړی دي یا چا چې موږ ته د جسمونو او د رزق را کړی دی، دا څوک دی، د څه صفاتونه دي یا خپل ځان د لپاره هغه څه صفاتونه بیان کړی دي چې تاسو تعلق جوړ شي الله سره.
تاسو اون خلی الله پورې د نور چا نه راکټ کو تاسو د نور چاته تاسو ټیټیږي خطکیږي او سالونه زالي او تکوي دي رمني شي الله تعالی شي تاسو رب دی هغه تاسو حاکم دی مالک دی هغه تاسو باندې مهربان دی هغه مینه کوونکی رب دی هغه داسې ذات دی الله الذي هغه ذات دی جعل لكم الارض چې جوړ کړی د تاسو د پاره ازمکا قرار ولاړه جوړه که بنگله په جوړه که پوی په کې وباسي که کندې په کې کوي که روډ په جوړه که برنه په خاوري اچي که سیمټ په اچي که ترپول په اچي که سوځي که اور په بلای که هر څه په کوي او اول حالانکه اول مخکې آیت تر شوی والسماء اسمان بناء چت وصورکم او صورتونه درکړي تاسو ته فاحسن صورکم بس کلی صورتونه درکړي تاسو ته ورزقکم او رزق درکړي تاسو ته من الطيبات لپاک شیونه خسته خوراک تاسو ته درکړي میوه وګورئ غنم وګورئ جوار وګورئ الو وګورئ کچالو وګورئ وخه وګورئ وخه تاسو چې کوم خپل تاسو خوخه ده چاته نه الله تعالی تاسو ته پیدا وکړه د مال په صورت کې د غوا په صورت کې د میخي په صورت کې د ګټ په صورت کې وغیرہ څومره خسته خوراک تاسو ته درکړي من الطيبات د پاک شنونا ذالکم الله ربکم دغستاسو رب ده داستاسو الله دې چې تاسو رب ده فتبارك الله رب العالمین برکت ولده رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ده سورہ بقرہ تاسو اوریدلې د آیت نمبر 21 او 22 کی هغه کې د الله تعارف داسې ده یا ایها الناس خلقوا اعبدوا عبادت وکي ربکم د خپل رب تاسو د خپل رب خبره ومنه عبادت مطلب خبره ومنه اطاعت وکي د دې معنی شوی ده الذي الله هغه څوک دی هغه ذات ته الله خلقکم چې تاسو پیدا کړی والذین وکسان من قبلکم چې تاسو نه مخکیو هغه هم پیدا کړی دي نو ول عبادت وکړئ لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ الذي لا غزات جعل لكم الارض فراشا چې جوړ کړی د تاسو د پاره زمکه فرش په شان د فرش الان که زمکه ګول ده خو تا د پر اواز ته به کې کور جوړ کړه خو ځیګ نه یا ته به کې څه کوه اته د پاره تابعدار الا دا چې الله غصه شي زلزلہ راوړي من السماء وانزل من السماء اور لګلی دي اسمان نه اوب ما ان اوب فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بیا راوي استل دي ابوز دي سره تاسو د پر خوراک د ابوز دي سره د زمکنا د خوراک تاسو ترويستو نو فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون مجړوي تاسو الله سره شریک او تاسو پوهیږئ په دې خبره تاسو شریک مجړوي الله سره سورہ یاسین موږ تاسو ډیر زیات هغه باندې عقیدت ته سحر کې وایو چې کاروبار مخشي دعاګانې پکاو او ختمي کوو څوک وایي 40 واره وایي څوک وایي 40000 ځلې وایي د زموږ تاسو خلکو ډیر زیات خوښته فائدې ته ډیر اخلي ولې وګورئ چې دې کې الله څه تعارف کړی د خپل دې کې الله تعالی فرمایي وآیت لهم او نشانه د الله تعالی وآیت او نشانه لهم دوی د پاره نشانه د دوی د پاره د الله مستقده وآیت نشانه لهم دوی د پاره الارض زمکدا المیتة مړه خطه وجو سره اورېږي د درس تاسو صرف د الله په بنیاد اورئ چې ازما رب دې اغرب داسې ده نو بیا تاسو وایئ چې تاسو دې رب نه علاوه چرته زیفا وآیت لهم او نشانه تاسو د پاره الارض زمکه المیتة مړه دا نظم کا تاسو ته نشانه ده احییناها چې موږ را ژوندې کړل دا واخرجنا موږ راوېستل منها د دینا حبا دانا موږ راوېستل د دې زمکه نه دانا تا غنم وکړل د یو غنم نه څوره وتل ویږي بیا یو ویږي کې څو دانې یو جوار بیا څو ویږي بیا یو جوار کې څو دانې الله اذا ما تاسو وکړل دا الله وکړل دا بل څه بابا سره کولی شي دا بل قوت کولی شي دا بل انسان دا شته چې هغه وکړي دا کار دا الله کوي فمنه بس دا غنه یاکلون تاسو خوراک کوي هغه تاسو خوراک کوي دا دانی الله راوېستي او غزلی تاسو د خوراک ته وجعلنا موږ کړی دي فيها پدې کې په دې ځمکه کې جنات باغونه من نخيل د کجورنا واعناب او د انګورنا وفجرنا او موږ رواني کړی دي فيها پدې کې من العيون چينه موږ چينه رواني کړی دي
دلته دریای کابل دی دغه رنګ نور هلته بل دریاب دی بل نالي دي چینی دي د کویان دي د ټول الله وایي تا ته د اوبو انتظام چا کړی دی تا درکړي دا اوبه تا ته بیا چې نه بیا بره نه راسته راوورو بیا په ځمکې کې درته سټور کړو غرونو کې درته سټور کړو بیا هغه په ښې طریقې سره تا ته در رسوو څومره چې تا ضرورت دی هغومره تا ته درځي دا اوبه که یو وارې دا ټولې اوبه الله تعالی مونږ ته د ټول ژوند راکړي نو مونږ به چېرته دا اوبه سنبالوو هغه به سیلابونه شي زموږ د ضرورت مطابق هغه الله تعالی مونږ ته راکوي لیاکلوا دې دپاره چې اخري من ثمره د هغه د میوونه وما عملته او ندی جوړ کړی دوی ایدیهم لاسونه د دوی افلا یشکرون نو آیا دوی شکر نه ادا کوي دا خو د دوی لاسونه ندی جوړ کړی نو آیا دوی شکر نه ادا کوي دوی د الله تعالی شکر نه ادا کوي سبحان الذي پاک ته هغه ذات خلق الازواج چې جوړ کړی دي جوړې كلها ټولې پاک ته ذات الله خلقا چې پیدا کړی دي ټول شونه جوړې هر شی جوړا هر شی جوړا دا الله تعالی پیدا کړی خزا نر میل فیمیل کغه سړی دي کغه زناور دي کغه پرونه دي او کغه انسانان دي کغه پرندې دي او کغه وزارو پسیات شي حتی کې مخکې راځي مما داغنا تنبت الارض چې رازرغونی زمکا چې کم شی رازرغونی دي کې مخزا ونر دي دا چا پیدا کړی دي دا الله تعالی دا څوک ته دا زموږ رب دی دغه تسکینی دغه عبادت کول دي په دې عبادت کې بل څوک نه شریک کول دي بل د توحید وایي ومن انفسهم وتصدق ځانوننا ومما ودغسن لا يعلمون چې دوی نه پوهیږي دا ډېر شونه دي چې ما جوړه پیدا کړی دي خو تاسو اعلان پیژنئ بیا وآیت او نشانه لهم دوی د پاره الليل شپه د شپې کې هم تاسو لپاره نشانه ده نسلغو چې موږ راکاږو منه د دین النهار او ریاضه فاذا هم نصاب دوی مسلمون پتیارو کې وی لکه اوس تیار شو رڼا او اوس تیار چا کړل دا مستر ګنورستر کا صاحب چا راکې جوړې و دا اوس چا ورزوله دا اوس د تور تیار چا جوړ کړل دا سکون چا پیدا کو نو سبا و بیا راکې دا نورستر دا څوک کوي والشمس او نورستر کا تجری روانه ده لمستقر لها د خپل مستقر ټکانا لها د اغه د دې نور ساينسي توجيهات دي د آیتونو خو دې کې نشي بیانولې هغه چې بل داس کې تاسو برابر شي ان شاء الله تاسو وامري یا تاسو ته ریکارډ کې چرته ملاوي شي نو دا نور سترګې چې موږ جوړ کړه د دې خپل اندازه د تلو د دې لو تفصیل دی دا کوم چې تعلیم یافته دی په کویږي نن سحر په څو شوه دی نور سترګې چې راختلې تقریبا 9 منټه کم باندې صحیح ده کنه بیا یو وخت براشي چې دا بشپک بجې شي شپک نیمه بشي و بشي یا به ورستو شي 15 بشي څلورو ته به دا ورسي ما خام نن په څو شوه دی تقریبا 15 نیمه باندې دا په کم ته ورسي شپک ته ورسي په باندې شپک او تر دغه و ونیمه ته ورسي دا څوک کوي دا د ماستر کې خپل یو مزل دی دا سې لنګشه به اوس بیا راځي زمرته دویمه ټکانه د دې روزانه د تویدل دي د نوسترګه دریمه د قیامت پورې د روانه ده د نوسترګه او لارې کې شل زر مدارونه دي او هر مدار کې خپل ستاره یا خپل نور هغه گردش کوي هغه کې یو کېم نه ټکراوي موږ د گاډي چې واخلو چې کال کېږي ټول دغې شي ټکراو شي کله خالص اکسیډنټ شي کله پکې خلک مړ شي کله بل څه چلو شي بل او د الله د کائناتو کې د هر شی تاویږي او ټکراوي نه د دې پر خپل یو اندازه د یو مقدار ده تاسو یې لګره مخ کې شي او یا غوځه خپلو ذالک دا تقدیر دا اندازه دا العزیز د زورور العلیم او د پوها دا د پوها او د زورور ذات اندازه ده چې دا کار کوي والقمر اوس پګمای قدرناه مونږه اندازه کړی د منازل د منزلونه یو میاشتې شي بل میاشتې شي نوې سپوږمۍ راوکېږي نه سپوږمۍ هغه اول وي دویم وي دریم وي دیارلسم ته غټه شي څوارلسم ته نوره غټه شي پنځلسم ته ښکلې شي نوره ډېره زیاته بیا په وړ کېدو شي بیا په ختمېدو شي الله وایي دا چا کړي دي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم تر دې چې شي هغه ناری شانتي تب وایي د کجوري هغه زوړ لرګي یا غزور شاخ دغه سي ناری پاتې شي ان ریشي نه تا ته نه ریښ کاری الله د استاد علم مطابق خبره کوي
بیا الله فرمایي لش شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نن ورسترګه میاش ترګرولې شي، نن میاش مخکې کېدلې شي د نور سترګنه. دا خپل چکر دی او د خپل مدار دی. دا په 2930 دن کې پوره کوي او هغه دنه زیات کې پوره کوي. او هغه د دې په منځ کې 12 ورځې فرق ته پکال کې. او دا ټول عمر تیر شو دا وی دا سینه مخکې کېږي ورستو کېږي نه. دا 12 ورځې به یو لسکیږي نه. دا یو لس ورځې د کال نه دینه زیاتېږي کمیږي بنه. هم د کرنګي به څنګه چې الله جوړ کړی دی. وکل فی فلک یسبحون. او دا هر یو شی په خپل مدار کې چکر لګي. دا څومره چې د کائنات د خپل مدار کې چکر لګي. وآیت نو نشانه ده لهم دوی د پاره ان حملنا ذریتهم چې موږ سوار کړ دوی او د دوی اولاد فل فلک المشحون په کشته ډکه کې. نوح علی السلام الله تعالی سور کشته کې ټوله دنیا یې تباہ کړه، کشته بچ شو. اوس تاسو هر کشته ته وګورئ څومره درانه او وبینه ډوبې. الله پوښتنه کوي تاسو ځان چا نیولې دي د کشتیانه؟ دا چا دې کې طاقت چې ولې دې لږی کې چې دا ډوبې نه دا وبې ډوبې نه. او د لولو ټنونه او نه په زرګونو په بلکې په کرونو ټنونه د مال برداری چې کیږي د عموما د دریاب کې کیږي. الله وی دا چا کړی دا طاقت چا ور کړی دا اوس د سی پی جوړیږي زمونږ او د چاینا په شریکو موږ ته ډېر خوشاله یو چې دا ډېر زیات ترقی کوي. دې کې څه کمال دی؟ دې کې صرف کمال دا دی چې دلته موږ سره گوادر کې چې کوم سمندر راغلی دی دا ډیپ سی دی، دا جوور دی کې درګه چې دی دا کشته یو د جازونه د کنارې ته رسیدلی شي. نو عربونه خو خیر وړه خبره ده، کربونه هم وړه ده، موږ ته نور دین زیات معلومه دي راته راځي نه. خو څومره کربونه چین لګئی خو دې دریاب ته ځان رسوي. دې دریاب ته ځان رسوي. دې نه مخکې روس لکونه نه کرونه خلک پرې مړه کړل، دې دریاب ته ځان رسو. نو الله پوښتنه کوي چې ته د دریاب ته دومره خوشحالي د سیپیک منصوبې جوړوي او یا د روس دومره پې ځان مړ کړو یا د چین دومره نقصان کوي. دې دریاب کې د طاقت چا اچولی دی؟ دې کې د کشتۍ ولې نه ډوبېږي؟ د کشتۍ کې د دومره ډېر سامان تاسو یو ځای نه بل ځای ته اچوئ، دا چا تاسو ته نیولي دي دا کشتۍ؟ بیا الله فرمایي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. او موږ پیدا کړي دي دوی دپاره داسې نور ډېر شیونه چې دې کې سوارلي کوي، دې کې سواریږي. د کشتۍ په شانتې د موټرو وګوره، د چینچي وګوره، د تاسو په دې علاقو کې د ډنګپنګ د کسې دا وګوره، د ریل ګاډۍ وګوره، د بس وګوره، د نور ګاډي، د وړه ګاډي، د غټ ګاډي، د لوی ګاډي. الله وی دا چا تاسو ته جوړ کړي دي؟ دا طاقت په دې کې چا اچولی دی؟ بهرحال بیا الله فرمایي وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. که موږ وغواړو نو غرق پې کوو او د دوی فریاد رسان به څوک نه وي. بیا که موږ زه وغواړم چې غرق یې کوم نه بیا موږ وایو که نه چې بومه بیړۍ راپاڅوله، موږ به ورته چلنج ورکړو چې موږ یو کس په دې دریاب کې اچوو هم د ستا مرید دي وي، هغه دریاب کې غورځو دي بیا راخلاص کړه. هغه نه خلاصولی. الله وایي زه یې خلاصولی شم. مونږ دا قوت ورکړی دی دې ته، مونږ دا کولی شو. بیا الله فرمایي الا رحمة منا ومتاعا الى حين. بلکې رحمت ته زموږ طرف نه او سامان دې تر یو وخته پورې. واذا قیل لهم هر کله چې وویلی شي دوی ته دا د سورت یاسین بیا ورپسې دی دا ټول د آیت دا سورت یاسین یا سورتونه ما ځکه تاسو ته تلاوت کړي دا تاسو ډېر وایئ او د دکان چلېدو دپاره موږ ډېر خوښ دی دا سورت. لږ وګورو چې دې کې نور څه شی دي. د الله تعالی تعارف پکې څومره دی دا تاسو بیا یو وارې واورئ چې تاسو باندې زه الله پېژنم چې تاسو الله سره مینه پیدا وشي. او دا د الله الفاظ دي او الله خبره ده. بیا دې نه بعد الله تعالی په سوره فاتر کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 3 نه هغه تاسو نوٹ کوئ. الله فرمایي سوره فاتر 3 نمبر آیت نه یا ایها الناس ای خلقو اذکروا آیات کی نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم پتا سو باندې وسواره هل من خالق غیر الله. آیا شته څوک د الله نه علاوه بل پیدا کوونکی؟ یرزقکم چې رزق در کتاب ته من السماء الى اسمان والارض د ځمکې نه بل څوک شته چې در کتاب ته نو لا اله نشتا الا هو مگر غره فانا توفقون. کم طرف ته تاسو وړي روان یې؟ تاسو ولې د الله طرف نه راوړئ چې خالق او مغه ده رزق هغه درکړي؟ نو تاسو بیا بل طرف ته ولې روان یې؟
بیا الله تعالی سورہ نحل آیت نمبر 4 کې د ډیر بهترین د تعالی خط توجه سره واوري، ډیر بهترین، ډیر خوندور. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. موږ پیدا کړی د انسان د یوې نطفې نه منی، هغه ټوکړه چې کوم انسان پیدا کیږي نو دی به جګړه مار شو. یعنی دا هغه اصل حالت خو ورته چې نه پیدا وکي او هغه ژوند دی، هغه یې کترې کې د کروڑونو چینجی وي سپرم هغه نم ته پیدا وکړي. والانعام خلقها، او موږ پیدا کړی دي څاروي، انعام څاروي ګډې بيزي وغيرها دا نور. لکم تاسو د پاره فيها پدې کې دفء ومنافع ومنها يتروړو. موږ پیدا کړی دي دینه دغه څاروي چې کوم دي د تاسو چې کوم د څاروي ما تاسو ته ذکر وکړو. ته نو مخکې ذکر ویلو چې دا جوړ کې منها داغینا سامان دفء وړی یا سامان د ګرمي یا سامان د سوري د پاره. لکه مثلا مخکې وکي دیانه یا خیمه به وي دا به دې شیونه ولګي دي جوړې دي به نن سبا د کوټونه بوټونه سپیانه د چمړې کوټ د چمړې ټوپۍ د چمړې بیگ د چمړه چرته ده چمړه دي نو موږ ګټو به زو د زناور نه ده کنه. نو الله وایي دا چا درکړي البته تا وخت یو خوړه هغه نه مخکې دې پیټیس کړي او په نه دي نور شیونه او بیا دا چمړه هم ستاسو کار راغله او د چمړې مو تاسو ته د وخت مختصر وي د ټول کېږي نه د دې چې کومي کارخانې دي د دې چې کوم یو بهترین کاروبار دی او پاکستان ته الله تعالی ډیر زیات ورکړی دی. دا د اوسنی حکومتونو تباکو الله دې هغه ته هدایت ورکړي کنه الله تعالی دې سزا ورکړي. دا موږ داسې کاروبارو د پاکستان چې دې باندې موږ ټول پاکستان ساتلی د دې چمړې او پاکستان ته ولې ډیر ونه ځکه د قربانیان لکونو کورونه د نور قرباني کیږي دلته حقيقي کیږي دلته صدقې کیږي هم د ګرځې نورې کسابيان دي نه علاوه. نو یو طرف ته کسابي وشي وخت موږ وکړو هغه نه مخکې پي وغیرہ وکړو او چې کومه چمړه تی وسی هغه نه موږ نورې سره ټول فیکټري پر روانه ده کارخانه پر روانه هغه زموږ معاش ته لپاره بهترینه ده. نو الله وایي تاسو ته چا جوړ کړی ده نو دې کې تاسو ته لپاره ده دي ومنافع امور فائدې دي ومنها تاكلون او دنه تاسو خوراکم کوي د غوخي پي مستی شملي قرت چکا همدغه سي جوسز هغه جوس چې پي په کې سره مزه نه کوي فرینی وغیرہ د نور د کور چي د ټول په یوه جوړیږي کنه دا پي تاسو ته چا پیدا وکړي دې ته دا رنگ چا ورکو او دا پي جوړیږي په کوم ځای کې الله فرمایي مخکې راځي تاسو واورئ ولکم تاسو لپاره فيها پدې کې جمال خایسته حين تريحون وحين تسرحون. کوم وخت چې تاسو دا کور تراولي کوم وخت چې دا اوباسه د څاروي تاسو ته پدې کې خایسته خوندم درکې تاسو او تاسو دې خوشاله کې کومه ګډي دي بيزي دي مال دي څاروي دي استه وغيرها غير نور دي. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. دی باندې تاسو سوالیم کوئ هغه چې تاسو ځان دا ورلې نه شو دینه بغیر تصور کچرو باندې اسونو باندې خورونو باندې خرګاړې وغیرہ یا د نور. او بیا الله فرمای ان ربکم لرؤوف رحیم. الله تعالی معافي کوونکی مهربان دی. والخيل او اسب والبغال کچری والحمیر او خر لتركبوها وزینه. دا تاسو د پاره سوالین دی او خایس ذریعہ هم ده. نو دا ټول شنو باندې لږ سوچ کوئ دا چا کړی دی دا الله تعالی. بیا الله فرمایي ويخلق پیدا کوي الله تعالی ما هغه شیونه لا تعلمون چې اوس تاسو نه پیژنئ. نو دا آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې خلکو ویلو نغې بګاډې پیژندو نمونږ و پیژندو بیا جاس پیژندو نمونږ و پیژندو. نو الله هغه وخت دا وایي چې نورم شیونه داسې پیدا کومه چې اوس نه پیژنئ خو بیا تاسو پیژنئ ورسو او هغه به تاسو لپاره سوالي وي دته نه خبر تازه نو درې ورځې به مزل وو. اوس دلته کېنه په 12 منټو کې به خبر تر رسیدل کراچي سعودیا دوبۍ عمره حج وغيرها سوالي الله تعالی کړی بهترین. بیا الله تعالی فرمایي وعلى الله قصد السبيل او لا طرف ترسدوا لا ردوا منها جائرون مدينه كجيلاري هم دي ولو شاء لهداكم اجمعين كلو ولي تصطور بهدايتك وهو الذي لا غزات انزل من السماء ماء
چرورې ویلي دي برنه او به لکم تاسو د پاره منه دا غینه شرابون سکل هم دي او به سکل صرف وبنه جوس چای څومره چې سکلو شي دي ټول دا ټول کې دا او به استعماليږي ومنه دا غینه شجر ونی دي دا ونی دا غي پرورش دي او بونه کیږي فيه تسيمون چې په دې کې تاسو مال هم سره وای هغه ته د دې نه خوراک ورکوي بیا الله فرمایي ينبت لكم به الزرع روباسي تاسو ته په دې ذریعہ سره هغه نور فصلونه پټي وزيتون او زيتون والنخيل او كجور والعناب او انګور ومن كل ثمرات هر قسم میوه ان في ذلك كان بدی کې لآیه نشانی دی لقوم قوم د پاره يتفکرون چې سوچ کوي دې کې نشانی دی الله فرمایي اوس ګورې تیری پیری کې ما تاسو خبره کړې و ځان نه تقریر مې کړو انو قران او حدیث خبره اوس دلته په الفاظ سره تاسو د الله د یو خبر د یو شي سوچ کوی دا چا کړی دی بیا وسخر لكم الليل والنهار تابع کړی مې دي تاسو د پاره شپه او ورځ شپې موږ ډېر ضرورتونه دي شپې پوره کوو حلال ډېر ضرورتونه دي چې ورځ پوره کوو که एकदम د ورځې نه شپه جوړ شي یا سبا زموږ ډېر کارونه کاروبارونه او تاریخونه شل ضرورت एकदम سبا د ورځې نه شپه جوړ شي موږ په ټوله ژوندۍ ودرېږي نو ما تاسو ته تابع کړی دي دا انکار نشي کولای هغه او کم کار چې پکې کوي تاسو هغه کولای شي والشمس والمرسرغا والقمر سبغمي والنجوم او اسطوري مسخرات بامر دا تعبید دا په حکم باندې صرف دا نه چې صرف داسې تعبید مثلا تاسو کله نن سبا سولر سیستم کوشته کنه خو په ځانې مو تاسو کنه دا چرته نن د طاقت اخلو نور نو دا چاته به کړی دا نور هغه څنګه طاقت راجمه کو دا چا وکړ دا طاقت په دې کې چا چولل او هغه عقل چې دلته الله تعالی را کړی دی چې موږ ته دا موږ تابع کړل دا موږ مسلمانانو د قران باندې پویګو نو انګريزانو موږ ته تابع کړل چې هغه د قران نه هغه شیونه چې ژوندۍ کې جوړیږي هغه واغستله او موږ دلته په خپل کې نختیو دا کافر دا ګمراه دي ته مکه قران ته کې نه دي تلل دا وبي دا فلانه د موجودي د پنځپره او د اغلو د باندې د برلې موږ په دې کې نختیو او هغه لاړ دنیا ټوله تابع کړله هر شیخ خپل ځان د لاندې پر څنګه چې الله وایي د میتالاندې پیدا کړی تا ته میتابع پیدا کړی خو موږ وایو قرآن سره دې انداز کې ویل نه موږ قرآن باندې سره مړی بخو دې باندې مړی ته ختم وکاو بس ختم شي یا په بچو باندې حفظ کو چې پیسې به ګټا دا ویسې ګډون خبر خونه نو الله وایي دا میتابع کړی بیا الله فرمایي وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون هغه چې موږ پیدا کړی دي د زمکه نه مختلف رنگونه ولدي یقینا په دې کې نشانه ده نشانات یې قوم د پاره چې هغه عقل لري غور کوي هغه د پاره د فصلونو د رنگونه تاسو ګورئ د پتی وګورئ د دې د رنگونه وګورئ مختلفي وهو الذي ولا غزات سخر البحر چې تابع کړ دریاب لتاكلوا چې تاسو خوراک کوئ منه د دینه لحما طريا وخه تازه په دې پرپوري کې د میانو څومره دکانونه دي هغه لپاره د رزق څومره بندوبست دی دکاندارانو لپاره او د خلکو لپاره د خوراک او د غوښې څومره تنظیم دی دا مې چرته وو هغه وبې چا پیدا وکي هغه مې چا پیدا وکړو هغه به حلال چا کړو دا غي په کې هغه فن چا وچو او موږ په زړه کې هغه اشتها ورته چا وچول چې وې خو دغه تازه تاسو ته پیدا وکړل دغه تازه خوراکونه وتستخرج منه حليه او روباس تاسو دینه نور کالی تلبسونها چې تاسو یا چوي نور کالی سونو وګورئ نور هیوی جواهرات وګورئ لالو مرجان وګورئ یاقوت مرجان وګورئ د دې کاروبارونه او د خدو د شوق ور سره وګورئ دا غي خاص به ور سره وګورئ الله وإذا چاوکل وترى الفرق مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون او دا کشته وګوره چې شلون کې د اوبود داسې او تاسو دې ذریعہ سره کاروبارونه کوئ او دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ د الله والقى او روایت چول فی الارض بزمکه کې رواسی غرونه ان تمید بكم چې تاسو باندې اونړکی د زمکه دا غرونه چې دي دا الله به خونه دي په زمکه کې وغلی دي او سره می خونه نه دي په دې کې نور هم ډېر فائدې دي لکه د ټیکسلې طرف ته لاړ شي دومره مته غر د عمر وشو چې خلک یې ولي اي ختم کړي نه دي او د ټول پاکستان کې د خایست تقسیم کو دا یو غرم لا ختم شوی نه دي دلته ټایرونه دي دلته ماربل دي دلته دا خایست کې ولته خایست دلته لنګریان دي او دلته لګي دي وغیرہ دانو
وانهارا او نهرون وسبلا او لار لعلكم تهتدون دې لپاره چې تاسو لارې ومومئ د لارې مستاف درکې دا موټروي تاسو ګورئ دا غلار وګورئ دا روډ نه وي ګاډي دې خو نه راځي به موږ څه کولای هغه چې روډ نه وي به موږ څه کولای همدغه نه دا نور لارې الله دا چا تاسو درکې بیا الله فرمایي وعلامات او نور نشانه وبالنجم او ستوري هم يهتدون چې دی وسره لار مونږ کوي افمن غوس دا ووري افمن يخلق آیا هغه څوک چې پیدا کول کوي کمن دا دې په شان د هغه چا لا يخلق چې پیدایش نشي کولای دا جواب خامخا راکړي دا څه چې ما وویل د قران کې ما نه ویل الله وویل دا کوم چې الله تعالی دا بیان وکړو دا مقابله کې کار د هغه چاته چې تیر غواړي چې ورته چې را مدد شه هغه دا کار کولی شي بس دا پوښتنه کوي الله ما دریاب درکو ما وب درکې ما سوالي درکا ما څاوي درکړ ما پي درکړې ما رزق درکو ما جسم درکو ما جوړې پیدا وکړې ما میوه پیدا وکړې دا څه تاسو ورته تاسو خپل اورئ کور کې بیا تاسو ورته د خپل قران راوړا وکړ کې لګي دا وګورئ تاسو ته دا ټول تنظیم وکړو نو ما چې تاسو ته دا کړی دی دا څه چې چاته سخت کته کوي او چانه مدد غواړي هغه دا کار کولی شي دا سوال کوي الله بیا ووري دا سوال الله وایي زنه وایم آیت نمبر 17 سوره نحل کور کې خامخ وګورئ افمن يخلق كمن لا يخلق آیا هغه څوک چې هیڅ نه دی پیدا کړی دا د هغه چا په شان کې دلی شي چې هغه پیدا کړی نو به ته ولې بل ته ټیټي ته ولې بل مدد غواړې دته ولې بل ته سخته کوي بس ته الله غواړي چې ته د اصل باندې د مخه ته کوته زما بندای ته ما پیدا کړی تا ته صدر کومه ته ما ته راځي او صرف دلته نه مخکې په قیامت هم تاسو وګورئ چې الته ما مکارمي او الله تا جوړي خپل ځان سره او موږ بد قسمت یو چې کله دې پسې ځو کله بابا صاحب دی او کله دادا صاحب دی او کله آغا صاحب دی او کله شاه صاحب دی او کله فلانه صاحب دی او کله کله یو تخته کې کله قبر تخته کې کله بوت تخته کې کله ژوندۍ تخته کې او کله غته تخته کې الله وایي چې ته مخته کې زه نه یم کافي طالبان ولې ما ته هر څه نه کړی دا چې خپل بچی ته غوسه شي او ته ورته وایي تا ته می کار وکړو تا ته می تعلیم وکړو پتا باندې تعلیم پورا غوسه ته مور رسول واده می د توقع او زه ته هر ضرورت پر کوم نو ظالمه ته بل ته بابا وایي کته بچی داسې یو کې به څه کوي وسه یا تا خزه بل چا خپل خاوند وایي یا د بل چا صفت صرف ستا په وړاندې وکړي د پردي سړي ته به دغه خزه سره بیا شپټې راکې که غیرتي وبني شي تیرول او دا چې سړي کې غیرت نه یو بل خبره نو الله وجه زړه هر څه هم د تاووریدل نو بیا ته بل څه د ولې سي یا ما سره بیا بل ولې شریک کوي بس ولې ځکه کافي نه یم مخکې واوري وان تعودوا نعمت الله کتاسو شو شماري نعمتونه د الله لا تحصوها نه شي راګرولې کدا الله نعمتونه شماري نشمارلې نشي الله فرمایي ان الله لغفور رحیم الله معافي کوونکی مهربان دی او دومره عجیب رب دی چې سره د ټول شرکونو او د ټول بدعات او چې بیا الله نه معافي وړي نو معافي کوي دا به معافي کوي بس شي معافي دا معافي وړي معافي کټول مرتي ولې شرک نه کړي خو چې بجوند کې معافي وړي بس شي معافي بیا معافي کوونکی مهربان دی والله ولا ترى يعلم بهيږي ما بغصباني تسرون چې پټوي وما تعلنون وبغصم بهيږي چې تاسو ښکار کوي والذين كسان يدعون چې دیر غواړي يدعون د آیت د قران ټکی دی بقاعده سوره نحل آیت نمبر 20 په قسمتي بو وایو خپګیږي ما خو یو د قران کریم چې الله کلاس کې نیولې او لکه مکتله ورته بیا د تفندر کول ډیر زیات والذین وکسان يدعون چې دی راغواړي دعاګانې کوي یا بابا صاحب او یا لوی ځوان او یا پیر بابا او یا فلانیا هغه چې دا کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه لا يخلقون شيئا هیڅ شی نه دی پیدا کړی دی تاسو داوا کوي چې پیدا کړی لا يخلقون شيئا هیڅ شی نه پیدا کړي وهم يخلقون او دې په خپل پیدا کړی شي وي دي یو سره په خپل پیدا شي او څه کوي اب خپل پیدا شوی دی
داسې وړوکی و د مور په خېټه کې و بیا راپات شو بار بار وخوت خپل ځان نشو پکولی او بیا ځان صفک و ګنډب و بیا چې مړ شو نو خپله قبر ته تلی هم نشو نو په څلورو یې ویوړي او په خپله هغه څادر یې په ځان نشو اچولی که بربنډ وی نو ځان یې پټولی هم نشو نو الله وایي دا خپله پیدا شوی دی بیا الله فرمایي امواتن دا مړي دي آیت نمبر د نحل آیت نمبر 21 آیت نمبر 20 سورہ نحل آیت نمبر 20 خطا سو وګورئ دا خپل کور کې دا قران کریم دا راوړوي دا وګورئ چې الله څه فرمایي امواتن دا مړي دي امواتن دا مړي دي غیر احیاء ژوندۍ دي دا اورینه دا امداد نشي کوي دا ته نشي رسیدي اوس الله په آسانه جبه کې آسانه ټکی کې دا وایي دی وینا نه رسیدي بل نشي رسیدي یا هر څوک چې وایي نو اوس الله مونږ کدا مونږ اموات دا مړي دي غیر احیاء ژوندۍ دي وما يشعرون او نپويږي دوی شعور شعر وختته ویل کیږي ډیر نری ان دا دومره علم سره نشته لکه د اختصار د څه علم ایان یبعثون چې کله برا پورته کیږي دا او دی ویل امداد کولی شي دا وی امداد کولی شي نو اوس چا ومنو مونږ تاسو ته دا وایي دا خبره ډاکټر نثار کوي یا دا خبره وابیان کوي دا خبره وابیان نه کوي دا خبره د الله دا او د الله خبره تاسو ته کوي الله وایي اموات دا مړي دي په هیڅ باندې نه پويږي غیر احیاء ندی ژوندۍ دا ټکه اموات نن کافی وو د غیر احیاء ضرورت هم نو خو دلته خلک به شکونه شبهات اچي چې دا اوري او دا امداد کولای شي او دا کولای شي ومه بیړی را پاتولو فلانی ته زوی ورکو فلانی ته به جوړ کړو فلانی سمدستی بابا دی او فلانی د زړی بابا دی او نن یو پکې بل وردو چې دا د هغه بابا دی دا د سپومي دا د سپومي بابا دی بهر حال نو الله وایي دا کومه دی دا سره ژوندۍ نه دی وما يشعرون دومره شعور پکې نشته چې را پسی وکړه او ته امداد غواړي نو چې پیدا کړی دا په باندې څه وایي کته داسې وایي چې څو شی جوړ کړی وای ما ته مثال در مستخ خپل خزه یا ستا بچي یا ځان د یو شی جوړ کړی دی او هغه لګي د بل چاته سخت تکلیف او بیا ته څه وایي بیا الله فرمایي الہکم الہ تاسو الہ واحد الا دیو تاسو الہ کوئی کیو دی هغه معبود دی هغه اوري هغه مدد کولی شي هغه مشکل کشا دی هغه حاجت روا دی هغه سمیع دی او لیدونکی دی هغه علیم دی پوهه دی هغه حکیم دی خوند حکمت ول دی هغه قادر دی زورور دی هغه قدیر دی پارشي باندې قابض دی هغه الله تعالی همدا قسمور صفاتونه نو فلذین بسغا کسان لا یؤمنون بالآخرة چې یقین کوي په آخرت باندې قلوبهم منکرون د دوی منکر دي وهم مستكبرون او دوی تکبر کوي اصل کې دوی وای تکبر کوي الله فرمایي دوی تکبر کوي مخکې د دې امدی سورته نحل کې مزید هم ډېر آیاتونه دي خو بهر حال نن دومره ډېر ده ان شاء الله د امدی سورې نحل آیت نمبر 51 کې یو بل شان خبر الله تعالی کړی ده وقال الله او الله وای وقال او وای الله سره معنا ګران نه ده خو چې ته قران ته کینی الله وای الله داسي وای لا تتخذوا من سيتاسو الہین دو خدایان اسنین دو یو ډیر ده کنه بل نه څه ته الہ جوړوي انما بشک خبر ده بل نه ده هو اغا الہ واحد الہ ده یو معبود دی یو کارساز دی یو مشکل کشا دی یو حاجت روا دی یو بل څوک منی سي فايا فرحبون خاص ما نه یریږي الله وای بل څه نه یریږي وله غد پارا ما هغه په السماوات چې په اسمانونو کې دي او الارض او پسمکه کې دي وله الدين واسبا وغد پارا بندگی د واجبہ دا هغه خبره منل ضروری دي اف غیر الله تتقون نو الله نه علاوه تاسو بل څه نه یریږي الله به کده پښتنه کوي چې الله نه علاوه تاسو بل څه نه یریږي دا چې دا څومره چې خبره ډیره چې باید تل دا مخکې هم د دې سورته نحل په بهرحال سوره یونس آیت نمبر 17 کې 107 نمبر کې الله تعالی یو بل شان خبره کړې ده هغه ډیره خوندوره ده سوره یونس
آیت نمبر 107 دا خبر الله تعالی په سورۃ انعام کې هم کړی ده دا ته الله خبر اوره د الله په الفاظو کې وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِنْ أَوْ كَچَرِ يَمْسَسْكَ أُرَسَيْتَاتَ اللَّهُ وَلَا تَلَا بِضُرٍّ تَكْلِيف وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَاللَّهُ تَكْلِيف تر ورسي فلا كاشف له څوک نشي لري کوله الا هو مگر هغه او دنا زیات بزرګ چې آسان آیت پر اډشتنه هیڅ څوک نشي لري کوله هغه تکلیف چې رسول وي الله تعالی الا هو مگر هغه و يريدك بخير او کغه اراده وکي د خیر رسولو فلا رد لفضله نو هغه نشي اساره ولې څوک د هغه فضل او کرم ک الله خیر وغواړي يصيب به من يشاء رسيږي هغه چاته چې خو غشي من عبادي د خپل بندگانو نه او هو الغفور الرحيم هغه معافي کوونکی مهربان دی الله صفاتونه په تاسو لګ واوریدل کله چې تاسو لګم په عربي پوهیږئ کنه یا د قران ترجمه تاسو کوي او تاسو خاص کړئ دا کوم چې لګ پیژنم تاسو کور کې خپل قران راوړئ دا ترجمه لګ وګورئ سوره انعام وګورئ سوره یونس وګورئ سوره رعد وګورئ سوره نحل وګورئ سوره یاسین وګورئ دا کوم چې ما تاسو تلاوت کړ دا تاسو وګورئ دا د الله صفاتونه دي اوس الله تعالی د دې مقابله کې چې کوم خلقو خدایان جوړ کړی دي یا الله سره شریکي د هغه باره کې یو آیتونه واوره نو بیا مقابل کا چې د الله خبره صحیح ده دا د الله خبره ده دا د سړي خبره ده کوم چې تا مجبورې د خپل عبادت ته به سره ملاو کړي دا خبره صحیح ده کدا ده خپل زبیر نه بیا پښتنه وکړي چې منل د چا پکار دي د الله پکار دي کده دي اوس الله فرمایي قل دیت اوایا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې دیت اوایا الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا محمد دیت اوایا سورۃ اعراف لا املك لنفسي زد خپل ځان مالک نه یم لا املك لنفسي زد خپل ځان مالک هم نه یم نفعا د فائدې ولا ضر او نه د نقصان ان ز نفع او نقصان ځان تم نشم رسوله دا خبره الله کړي په سورۃ اعراف کې کړي ده په آیت نمبر 188 کې کړي ده بیا الا ما شاء الله مگر چې الله وغواړي هغه بکیږي چې الله وغواړي هغه وغواړي هغه بکیږي ولو كنت عالم الغيب کذب غیب پویده ولو كنت کچری ویز عالم چې پویده الغیب په غیب باندې لستكثرت من الخير ما بذات نور من الخير جمع کړي وي وما مسني السوء وما ته تکلیف نه وي رسیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه پختنه کوم زهر پړیو کنه تکلیف ورته کنه jihad کې زخمی شوی و کنه وینې ته بيدلی و کنه دردونه وو کنه همدا کرانګي نور نو الله فرمایي ان انا نتبع یعنی تو یا رسول الله تبعتی شی یا تسوکي نيمز الا مگر يم نذير ير ورکونکه وبشير او زیر ورکونکه زد الله طرف نه تاسو يروما د عذابنا د سزانا د بد عملینا د ګنانا او زیر در کوم تاسو ته چې جنت ته او انعام ده او تقوا ده او بدل ده لقوم يؤمنون هغه قوم ته چې ایمان وروړي او دی وینا هغه جامع ماکا علم لري هغه یا رسول الله و یا رسیګهم دا اصل کې یعنی یو حیثیت د الله ده یو حیثیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده دا د مینی خبره د دوړو سره دینه بغیر ایمان مکمل کیږي نه چې مینه نه الله سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو کچېری الله نه مونږه د رسول الله درجه ورکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږه د الله درجه ورکو نو دا وکیږي نه داسې الله خالق مالک رازق ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه پرستولې شوی بنده ده دې مطلب دا نه ده چې کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به عزت ده دا لا ډېر عزت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مثلا بعضی وایي نور ده مونږ وایو نه ده ځکه چې قران کې الله تعالی نور نه دی ویلي الله تعالی بنده ده مثلا اډو مونږ ومنل چې نور ده
صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی موږ ومنله ها اوس نور زنا کوي شي هغه غلا کوي شي نه نو نور دي شي نو هغه خوراک کوي نه هغه به حاجت ته ځي نه هغه به اودس ماتيږي نه وغیرہ وغیرہ دا نور ټول چې کچېره د نور شي نو تاسو نه پوښتنه کوم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت شو کده عیب شو کمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې انسان دی ضرورتونه لري دردونه لري حاجتونه لري مشکلات لري ولګو تند لري خلا او وینه دی ویږي هغه باوجود الله عبادت کوي او ګناه نه کوي دې ته کمال وایي په مرخته کې خور سره موړي کمال هغه دي چې روټي نه ملایږي د منډه وایي سره د دې ټولو ضرورتونو حاجتونو مشکلاتو پریشانیانو جذبات او احساساتو هغه د الله بهترین بنده او رسول الله صلی الله علیه وسلم او موږ ته وایي دا ګستاخ دي چې کومه ګستاخی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا او کوي دا د دې سره مثال نشته په هر حال مخکې تاسو اورئ سوره مائده کې الله تعالی فرمایي سوره مائده هغه کې الله فرمایي قل دین پختنه او کدی ته وایا اتعبدون من دون الله تاسو الله نه علاوه بل چاته عبادت کوئ سوال کوئ ته غواړي یا فلانی را مدد شه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا چې نه د مالک تاسو لپاره د فائدې او د نقصان او والله هو السميع العليم او دې مقابله کې الله اوریدونکو دی او پوی دی اوریدونکو دی بیا الله فرمایي سوره شعراء کې دا وره دا ډېر ضروري آیات ته خطه توجه سره واوري ته چې تاسو کې ځنه داسې خلک کمی تاسو نه یې خو په کې وی چې دغه خبر واوري هغه یو سړي واقعي به بار پوري نه دا ټول سړيونه واوري لږ ځان په یو ماته سوال کوه ما نه پوښتنه کوه نو هغه خبر ولې خورای چې الله په نسبت باندې ځان ګناګار یو بهرحال الله فرمایي سوره شعراء آیت نمبر 72 کې 2 نمبر 2 نمبر آیت کې قال هل يسمعونكم يستدعون تاسو چې دی را غواړئ دی اوري پوښتنه کوي الله تاسو ته پوښتنه کوي الله جواب ورکوي الله ته آیا اوري دی ایمان سره یو چې په دغه ایمان چې اوري هغه دی وایي الله وایي قال وایلا هل يسمعونكم ايدي اوري استدعون کله چې تاسو دی را غواړئ د قران کریم له دستاو کدي کوي دی اوري دی الله فرمایي ورپسې او ينفعونكم یا فائدہ رسول شي تاسو ته او يضرون یا نقصان در رسول شي تاسو ته باقاعده الله پوښتنه کوي تانه دته چې وایي چې یا فلانی یا مدد شي او رويش او دې اوري فائدہ در کوي نقصان در رسي بیا الله فرمایي قالو دې جواب کې وایي جواب هم الله خپل کړی او ته ورته وایي جواب هم تک جواب درکړي وایي وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ما پلان نکلی دل چې داسې کار کوو دا خو ما پلان نکړ طریقو بس هغه کول زم کوم وای بل جواب ورسره نشته الله فرمایي په سوره شعراء کې فرمایي آیت 72 73 74 کې فرمایي چې ورته وایي چې اوري تکلیف رسي نقصان رسي کدا نه کوي نو بیا وایي د دې سوال کوي وای ما پلان نکړ طریقه ده دا به پلان نکړ بیا الله فرمایي قال افرأيتم ما كنتم تعبدون اي تاسو دې دي دا چې تاسو کوی دا چې عبادت چې تاسو کوی تاسو په دې سوچ کړئ تاسو کله په دې سوچ کړئ دا تاسو کوی دا قبر ته چې پراتی یا سوال کوي یا فلانی را مدد شي یا مدد غواړي یا زوی غواړي زوامن غواړي یا بیماریان شفا غواړي یا بچي غواړي یا واده غواړي تاسو دې کله سوچ کړئ انتم واباكم الاقدمون تاسو یا تاسو مخکې پلان نه کړی دا کار کوو تاسو کله په دې کار سوچ کړئ چې موږ څه کوو پوښتنه کوي الله باقاعده تاسو کله په دې سوچ کړئ دا موږ څه کوو یا دا موږ کوم یو کار کوو دا چې کوو بیا الله فرمایي فانهم عدو لي الا رب العالمين د ابراهيم عليه السلام خبرې دي دا زما دشمن دی بلکې الله دې زما دشمن نه دی غزما دوست دی بیا فرمایي بیا د الله بیا تعریف کوي د الله تعریف ور الذي خلقني فهو يهدين هغه ز پیدا کړم هغه مت الله رحم خای والذي هو يطعمني ويسقين الله غزاد ته چې ما ته روټي مرا کوي او ما ته سخاط هم را کوي
او بو وغیرہ. واذا مرضت فهو يشفين، کله چې زه بیمار شم هغه ماته شفا راکوي. والذي يميتني ثم يحيين، غزات چې هغه ما مړ کوي هم او بیا به مې ژوندي کوي. والذي ولا غزات اتمع چې زه تمه لرم ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، چې ما به معاف کړي د قیامت په ورځ. زه تمه کوم چې الله به ما معاف کړي. کله چې تا دا تعلق وي الله سره نو تا به دا تمه پیدا شي چې الله به ما معاف کړي. نو رب هب لي حكما والذي ولا غزات اتمع جزتم لرم ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب ازما ربا هب لي راك ما حكما قوها والحقني بالصالحين، او ملاومك نکان خلق سرا. سورہ یوسف کی اللہ تعالی فرمائی یوسف علیہ السلام کی قصہ ملګرو ته یا صاحب السجن ید جیل ملګرو یوسف علیہ السلام ارباب متفرقون خير ام الله، دا ډیر خدایان کدي که یو الله خدای څنګه چې دا زیری بابا ده، دا د بل د خرخ بابا ده، دا بل د لیوانو بابا ده، دا بل د فلانی بابا ده، دا بل فلانه د ټول تقسیم کړی دي کنه، څوک دی یو شي دی، څوک د بل شي دی، څوک د بل شي دی، څوک د بل شي دی. نو یوسف علی السلام دی جیل ولونه پښتنه کوي چې هغه یو الله خدای چې دا هر څه کولای شي، کله تاسو ارچه ته چې بیل نو کړی دي کدا خدي. سورہ یوسف کې د آیت ته آیت نمبر 39 کې ام الله ک الله الواحد القهار، چې هغه یو هم دی او غالب هم دی. ما تعبدون دا اوس دغه بهترینه تاسو کله دا سایتونه ورته کله یا سوچ وکوي به دې معاشري کې فټ کوي نو تاسو ته قرآن په معنی باندې پوهیږئ. ما تعبدون تاسو عبادت نه کوي من دونه سوا د الله تعالی نه الا ها عبادت کوي اسماء چې نمونه دي سمیتموها چې تاسو خو دي او انتم تاسو او اباکم او تاسو پلارانو، دا صرف نمونه دي بل هیڅ نه دي. دا تا گنج بخش څه معنی ده؟ خزانه ورکوونکې. الله وی صرف نوم دې کولای نشي، دا څه نه وایي، دا الله وایي سورہ یوسف کې فرمایي تاسو دا نمونه یې خو دي حلال کړه، صرف نوم دې بل هیڅ نه دي، دا بل هیڅ نه دي. دا فلانه فلانی بابا او ټک پټک بابا، یو پکې ټک پټک بابا هم ده، څنګه چې سوالو کې ټک پټک قبلي. الله وایي دا تا نوم خو دې بل هیڅ نشته سوا د نوم نه، دا صرف نوم ده. دا زیری دا فلانی دا فلانی دا فلانی دا فلانی، الله وایي دا بل هیڅ سوا د نوم نه. انتم تاسو اباکم تاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان، الله په دې څه دلیل نه درالګلې، الله په دې څه دلیل نه درالګلې. نو څه شي بیا ان الحكم الا لله، نشته فیصله اختیار مگر الله ته حاصل دی، الله ته حاصل دی. هیڅ چاته د فیصله اختیار نشته سوا د الله نه. امر الله تعبدوا الا اياه، حکم کړی دی چې تاسو به عبادت نه کوئ سوا د هغه نه. ذالک الدین القیم، دک صحیح دین دی. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلق په دې نه پوهیږي. نو صحیح دین څه شو؟ د یو الله عبادت کول، بل څوک نه مختل، بل چا نه یریدل، بل چا سره خپل تعلق نه جوړول، صرف الله سره خپل تعلق جوړ کا او مخ الله تخپل سر ټیټوا، بل چا نه کټ شا، دغه ته بندگی وای، دغه ته توحید وای. او په دې سرخ کته کولو کې الله سره بل څوک ملګری کوا، صرف یو الله سره. بیا د دې نورم ډیر عجیب آیتونه دي، وخت ډیر کم دی بلکې ختم شوی دی، خو د دې نورم ډیر پهلو د شرک پاتې دي. هغه تاسو ان شاء الله پوهیږم او باقاعده ما اعتراضونه لیکلي دي، دا غي جواب د الله آیت لیکل دي. لکه مثلا دی وای چې موږ خو د دې عبادت نه کوو بلکې دا خو رسیدلی دي، وسیله ده. نو سورۃ الزمر کې الله فرمایي، سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کې الله تعالی فرمایي د دې خبره الله ډېر ټیک کړی دی. الله ته خو پته و چې دا به داس پیدا کیږي، نو دا هغه جواب هم الله تعالی کړی دی. نو الله فرمایي سورۃ الزمر آیت نمبر 3، آیت نمبر 3 کې الله تعالی فرمایي د سورۃ الزمر اوس خبره وایي الا خبر شي لله الدين الخالص، الله د پاره دین دی خالص، یعنی په کې ګډون نشته، هغه خبره منل دي بل چانه. فعبد والذین او دین علاوه هغه کسان اتخذوا من دونه اولیاء، چینی ولیدی الله نه علاوه نور ولیان. اولیاء جمع ده، هغه کسان چې الله نه علاوه نور ولیان نیولې دي.
وای بیا ما نعبدهم مونږ د دې عبادت نکو الا مگر ليقربونا الى الله چې دا مونږ نږدې کی الله تعالی ته دا رسیدلی دي او مونږ ورسېږي دا خبر الله مخکې نه کړی و الله ته پته و چې دې په اعتراض کوي خو مونږ په قران باندې کړی دی قران په وایو نه او رخلینا ځان په پویونه د الله خبر الله ته ځان نه نږدې کوو الله نه تختو الله نه تختو مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله الله سبحانه دا قران کریم دی چې مونږ تاسو سره صرف دا دلچسپي ده چې تاسو الله سره وترو تاسو هر چا نه کټ کو د الله بندگان جوړ کو او تاسو د نور کا هغه تنظیم دی که مسلک ته که سړی دی او که بابا دی او که قبر دی او که هر څه د دین را کټ شي یو الله سره جوړ شي هغه چې تا کور کې دنه قران یې خیره هغه وایي هغه ذکر او څوک چې تا ته وایي چې دا داسې ورته دغه قران راوخله دا راته وخایي نو الله فرمایي واتخذوا من دونه اولیاء او هغه کسان چې الله نه علاوه دوستان نیولي دي وای ما نعبدهم نکوم غد د عبادت الا ها ليقربونا دې د پاره چې مونږ دې نږدې کی الى الله الله تا زلفا ډیر نږدې دا الله تر رسیدلی دي مونږ دې ذریعہ سره ورسېږو او بیا مثال ورکړي چې لکه یو خان ته تر رسیدلی شي نو چوکیدار ته ورته چې الله تعالی تا ته چوکیدار نه دی ودرولې کنه الله به چوکیدار ته ملاو دي نو ته چوکیدار ولې ځان ته ودرې الله وای ما دربار ته راځي چوکیدار ما دربار کې نشته تما ته خپل سر راخته که زستا خبره او زه سمیع علیم یم زه لطیف یم خبر یم تا आवाज او ما تا جړا او ما تاسو سترګې نه یو خلاړ شي تاسو سترګې باندې جهنم حرام دی ته زما باندې ته زما خپلې زکات هڅه در کومه ته بل چنولې واره ته ولې بل چا سره کته کوي او ته چوکیداران ودرې نو الله وای ما خو نه دی ودرولې دا چوکیداران ما خو شپې لاس کلاو کما دا دستا سوریدل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله شپې لاسونه کلاو کی چې چا د ورځې ګناه کړی وي راشه چې زې معاف کړم او یا د ورځې الله لاس وګدکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته صحیح حدیث ته چې چا د شپې ګناه کړی وي چې معاف کړم الله وای نشته چوکیداران زشته یم زه اورم او دی نو دا چوکیدار دی ول بدا خوشاله اصل کې دا ټوله جګړه د خېټې ده الته کاروبار دی او دا قران کې الله وایي دا کاروبار دی هغه مستور راځي ایتونه ډېر زیات دي خو بهر حال دا آیات درته پوره کما نو الله فرمایي ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون قیامت پر ورځ به پته ولګي دي دا فیصله د قیامت پر ورځ وشي بیا دا څوک دی راغوتو ان الله بشکل تعالی لا يهدي هدایت نکي من اغه چاته هو چې اغه کاذب دروغجنی کفار او ناشکرای چې ورکوم زه او سر بل تحقیق کوي نه پټه نه شکرې ده نو الله عزت ته هدایت ورکوم الله سره هدایت ته ورکړی نه ده الله دې تاسو په دې باندې کوی کی الله تعالی دې عمل کولو چاته سوال ولا سوال کوي نور تاسو ډېر وګد دا ټول توحید باندې ان شاء الله کو یو د قبر پرستی باندې ما آیتونه لیکلي دي ټول ان شاء الله باغی باندې که سوال وي ټیک ته کني بیا د اکثریت خبره کوي